شي یو عالم برا وستلی شي هغه عالم د اعمال ټول به وشي نیکی او بدی به اوتللی شي د دې عالم دا د نیکیو چابړې به سپک شي د بدیو چابړې به دروند شي کله چې دا سپک شي نو دې وخت کې دې باندې به ویره شي دې به الله تبارک وتعالی د ورېځې په شکل باندې یو څیز راولي هغه به د نیکیو په چابړې کې واچولی شي د دې دا نیکي به پې باندې درنده شي دی به د دې عالم نه تپوس کوي الله تبارک وتعالی چې دا د وپېژنده چې دا څه شی دی او وینا دا مې ونه پېژنده وی دا هغه ستا درس و تدریس دی دنیا کې د خلکو د علم ښودله هغه درس د ورېځې په شکل کې راغی ستا د نیکو چابړې دروند کوم یو بل روایت کې راځي چې په ورځ د قیامت کې د حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه نه روایت دی په ورځ د قیامت کې هغه سړی چې د الله په دین قرباني ورکړي هغه سړی چې د الله په لاره کې ځان شهید کړي هغه سړی چې د الله تبارک وتعالی دا بهترین بدن دا پاک وجود د الله په لاره کې نظرانه کړی دی د دې مجاهد د دې شهید وینه به راوړی شي هغه عالم چې د الله رضا لپاره هغې تصنیف کړی تالیف یې کړی دی مساوي رنګ او سیاهی دا به د شهید په وینو رنده شي معلومیږي دا ثواب ډېر دی خو ثواب سره ستا مسؤلیت هم ډېر دی زه امت ته به دغه علم رسوي دا دین به امت ته رسوي د رسولو کوشش به لیکن دا امت ته چې دین رسوي خو دې سره کوشش تا چې ځان مستغني کا ځان چاته مه محتاجه کوه ځان باچا ته مه محتاجه کوه ځان وزیر ته مه محتاجه کوه ځان خان نواب ملک ته مه محتاجه کوه مستغني شه او دا استغنا چې حاصلېږي تا ته دا په دې باندې حاصلېږي